په خدای مې دې قسمی چې داسې په وینو بجاړی په وینو چې عمر لبم جړا څوک رکاولی نشي په وینو بجاړی. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالنګ کې پروت دی. او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته وې څوک یې؟ وې صاحب زه اوښانو والا یم، اوښ رانه ورک شوی. بادشاہ ورته وې چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی، دلته بنی آدم نشي راتلی، نو پاس په کوټه اوښ د کوم ځای نه راغی؟ او خانو والا ورته وایي چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوښ نشي راتلی. وی نه دلته سړی نشي راتلی. ویل نو که دلته اوښ نشي راتلی او ناممکنه ده، نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کوي چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاویږي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا وي. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سهار چې دربار ته راغی ناست دی، وزیران مزیران ورسره ناست دي. عمره سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و، سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی، زوړ غوندې پټکی والی دی او بلای تړلی ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی، غوی لټوم. وی دا د بادشاه دفتر دی، دربار دی، دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد، هغه وی علیا دننه یې راولئ، دا څوک دی؟ سپایانو ونیوه، دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی درنه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وایي چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاه دربار دی. نو سړی ورته وایي چې د سره من غواړمه څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک وي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به. وی تا څنګه ووایي چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي. نیکه دې لاړو، پلار دې راغی، پلار دې لاړو، ته رالې، ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي، بل به وله راشي. بادشاه ویو بیړه یې غرقه شي. دربار یې په ځای پرېښو، لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده، چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کېناستی شي، بیا در باندې انشاءالله د خانانو نوابانو راج را روان دی. څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې مزې به اوسه کوي، بیا به په وینو جاړئ، ټوپونه به وهئ، هله دا چلو شو، هله ټیپر ګران دي، هله غوښه ګرانه ده، هله الوګان ګران شو. زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښایي. د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکې د هغې مطابق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کېږي. څنګه فیصلې چې کوې د هغې موافق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کېږي. تماشې به وکړئ د ځان چې ښځې به هم کوم خوامنډې وهي، لوڼه به هم کوم خوامنډې وهي، او زامن به هم کوم خوامنډې وهي، او ته به کوم خوامنډې وهي. د ځان تماشې به وکړئ.
نو عزیزانو عرض داو چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہی نشه په دماغ کې وا چې وینځه څنګه د بادشاہ په پالنګ کې سملاسته نو لخته راواغسته او یو څو لخته وواله چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاہ په پالنګ کې کېناست او سملاسته ودی اوینځه چې راپاسېده نو ډېرې وجړل بیا ډېر وخندل د لاس نه ونیوه چې دا وخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې نو دا ودې خندل ولې بادشاہ پرېږده بس تا خپل کار وکړو ما خپل وکړو څه تپوسونه کوې ویل نه پرېږدم دې نه ودې جړل ولې ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم نو ما وجړل او ویل دا ودې خندل ولې ویلې ومې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې مزه مې واغسته زړه مې خوشحال شو نو مې خندل ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خو دومره لختې وخوړې یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چې هغه به څومره لختې وخوري د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام به هم ګوري